نو ساري ما سره د دې سر ما سره نقشې پرتې دي صاحب دا دې چې سوی چې سړی پښتون وي مخامخ خبره کوي لیټر نه کوي عمده ډي جي یا ډایرکټر جنرل پېښور دوی ورته وي چې اته کې اګریمنټ وکړه کنې ته به ځې دې ما نه څه غواړي ما ته ریلیټر وکړي که نه زه خو یو پښتون سړی یم د 400 دی نه مې په دې دفتر کار څه دا به ما اوس شړلی و که د ما نه پکې ساتن تېر کړی وي خو دا عوام دي او دې دي اخري قسم که په دې په 100 بونه تلل دې چینچی والا په 200 هلته به یې بوځي دې چې ته راتښته دیلو نو ساري ما سره د دې سر ما سره نقشې پرتې دي صاحب دا دې چې سوی چې سړی پښتون وي مخامخ خبره کوي لیټر نه کوي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الب خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. تاسو ته پته وي چې 400 کې د پاسپورټ د دفتر د شفټینګ مسله ډېره اوږده شوې ده، ډېره غځولې شوې ده. خلک ډېر زیات خفه دي چېرې دلته کې به صرف دفتر بدلیږي او موږ به ځو راځو. دا یو مسله ده. بل کوم ځای کې چې د پاسپورټ دفتر دی نو دلته کې 4 کاله شروع کې خلکو ته مسلې وي. وخت چې تیریږي نو ترقي کوي. عجیبه خبره دا ده چې وخت تیریږي د پاسپورټ د عملي اړه ماتیږي. پکار و چې دا په شروع کې وي نو چېرې دا د سیسټم نشته دی، دا سهولیات نشته دی، خبره به ټیک وه. دا نادرا ده جي، دا تاسو ویلې دا نادرا دفتر دی، دا ستنه پکې بیله لګېدلې ده. حاجي صاحب د یو چت لاندې چې کوم دی نو هر څه راوستی دي، ورسره دا پاسپورټ دی، هغه بیت المال دی، ښه د بیت المال سکول دی پکې خواته، صحیح ده. نو ډېر دغه دي. منګه د عوامو د مفادو لپاره مصور حاجي صاحب ته بلنه ورکړه چې حاجي صاحب څو خبرې را سره وکړه، ځکه چې دلته کې قامي مسله ده. په قامي مسله کې نه منګه د مالک مکان سره کمپرومایز کوو او نه د پاسپورټ د انچارج سره کوو. د 400 د مفادو مسله چې وي نو بیا په دغه سړک باندې پرله تې غځوو. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. پوښتنه دغه لرمه چې تا دا ځای دلته کې ورکوو نو د پاسپورټ د دفتر خو څه ریکوایرمنټ وي، نو هغه ریکوایرمنټ کې تاسو ځان څونه پوره کړو؟ تاسو نه هغه ټایم کې څه پوښتنې کړې وي؟ سرجي کوم ایډي چې نن سبا انچارج دی او هغه ناست دی د هغه عرفان الله خان نوم دی. دوی چې دلته راتلل نو ما ته ډېر مینت کړی دی چې زه دلته راځم او زه په دې وجه باندې راځم چې عوامو ته به فایده وي او عوام به نیشنل بینک ته نږدې ځي او د دوی کار به په ښه طریقې باندې کېږي. کله چې دې دلته رال ما ورته زه ځای نه ورکوم، دا جاخمار دي، دې کې ټوټس وي لانجې وي، زه دا کار نه کوم. چونکې زه د مجبوره کړم په هغې وخت کې ما دوی سره اګریمنټ وکړ. ما جدي ته څه کړي دي، مخامخ وګوره دا ټرانسفارمر 2500 دا ما 50 کړی دی. دته په هغې ځای کې یو چوټه میټر لګېدلی و، ورشه دا 3 فیز لګېدلی دی. دله چې ما کومې کمرې ورکړې هغې وخت کې د خوښې وې، د په خپله خوښه نیولې و او ما سره اګریمنټ وکړ. بیا دوی چې کوم دی بهر کسان کم ناست دي هغه هر څه خلک چې دي هغوی سره چې کوم دی د ده یا لګېده یا نه لګېده. کله چې راته نو ما سره دا اګریمنټ هم کړی، یو کاپي ما سره پرته ده چې یاره جي د دغې گیټ نه به دننه تر دې ځای پورې یو ټوټس هم نه. تاسو وګورئ زه 4 کاله زما وشو که دې د دغې جال د ورنه د دې ځای پورې کم از کم ټوټس وي ما ته وښایه چې زه جرمانه ادا کړم. ما د په 60,000 باندې 65,000 باندې بلډینګ نیولی و، ما والا په 42,000 روپۍ باندې 43,500 ما 50-55 وې، خو ما بیا دا څه پیسې نور هم پرېښودې. چا ته مې پرېښودې؟ عوامو ته مې پرېښودې. بیا ما ته وایي چې یاره دا ټوټس چې کوم دي دا فلان دي دا ډینګ دي. ما ورته دا ستا کار دی، د پکې یو کریک ډاون هم کړی دی، خو دا خلک خو ختمیږي نه که نه، نه زه ختمولی شم. دا بار خلک چې کوم دي ناخوبار دي، کم چې دننه خلک دي یو سړی دی ما ته ووایي دا کار پارکینګ چې کوم دی دا رجسټرډ دی چې یاره ما نه په دې باندې چې کوم دی 4,000 روپۍ اخیستي. ما ته ډي سي اے سي بار ویلي ما سره لیټر پرتی. ما ورته صاحب ته ثابت کا چې زما لیکان روانې کوي بیا بداني. زما یو سیستم ضرورت نشته، نه مې دې ته ضرورت شته، نه مې دې ته ضرورت شته، نه مې چا سره لانجې شته، نه کنجې شته. 25% کرۍ زیاته شوه د صدیق احمد په وخت کې دا بل ایډي راغلی و.
هغوی چې کله رالل ما د سره اګریمنټ نه کوم صدیق اکبر سره د 400 ما اګریمنټ جی نه کوم زه مجبوره کړم عمده ډي جي یا ډایرکټر جنرال پېښور دوی ورته وایي چې اته کې اګریمنټ وکړه کنې ته به زه کېناستم ما پسې راغلل جیل ته ما سره ګواهان شته ما ته ما سره اګریمنټ وکړه دا سیس چې کوم دی نو خرابېږي ما ورته یې ښه جي پس وکړم وایي 2 کمرې را دې کې ور لایف و دا 2 کمرې ما ورکړئ د دې 20,000 روپۍ کرۍ وه هغه چې کوم دی نو ما مخ ورکړی یعنې ثبوت دیو کې دې کې واشرومونه هلته وو هغه مې دا را باندې مخامخ چې جوړ کړي دي ما نه په دې باندې 2 لک روپۍ لګولي دي دا ګیټ وینه دا ګیټ د دې نه ما هلته وړی دی دا مخامخ چته پیدا دا ما په خپل لګولې ده دې کې زه چې څومره چونې دي دا زه کوم دا مخامخ چمن چې ویني دا خط زه لګوم دې کې 6 میاشتې کار پس مانه کار غواړي دلته دې سره بعضې ملګري داسې دي چې لاندې فرش دی زه پکې د شپې چې کوم دی هغه ته بند کړم دوی پکې اوبه پرېږدي نو زه به جګړې دلته کوم دا کندې چې جوړې شي ته چې په پیپ اوبه پرېږدي هغې باندې ته کپړه حاجي صاحب چې دغه نه وي نو دې ځای کې لوی دوړه وي دا خلک ډېر صاحبه پریشانوي زه به تاسو ته یو خبر وکړم دوی سره خپلې میټرې شته نه پیپونه ورسره شته نه اوبه اچوي د ما سره دا تپوس کوي دوی اوبه اچوي او دې کې به واچو کاڼي به هم پکې واچو دا څه مسله خو نه ده دې ما نه څه غواړي ما ته ریلیټر وکړي که نه زه خو یو پښتون سړی یم د 400 نه مې په دې دفتر کار څه دا به ما اوس شړلی و که د ما نه پکې ساتن تېر کړی وي خو دا عوام دي او دوی دي اخري قسم که په 2 دي یا په 100 به ونه تلل دې چینچی والا په 200 هلته به یې بوځي ا دې چې ته راتښتېدلو او کومې کمپیوټر ته چې پټې شوې وې د کړي نه دي هغه ایر شو د جړه ایره شوه نن دې هلته دې 3 پیز میټر ولګي کوم ځای کې اوس هم کاڼي پرتې دي اره دې نه ورکوټ هم دی پوه شئ په دې کې په 25/5/2023 باندې PWD څه کړي دي دې ته لیټر ایشو کړی ده او هغه یې ورکړی هغه اوړی دی هغې کې 2 میاشتې کې کار هم نه ختمېږي په خبره ورسېدی دی به هلته دغه سولګي ټرانسفارمر به سولګي دا ډېرې ګرانې خبرې دي حاجي صاحب دا نن چې د هغوی کوم موقف دی د زنانو دپاره ځای نشته زنانو نارینه یو ځای ناست دي یا فرش دی یا دوړه ده فرش مات دی بره چې کوم دی نو دا بلډینګ پخوانی بلډینګ دی آیا دا خبرې تا سره کړي نو ساري ما سره د دې سر ما سره نقشې پرتې دي صاحب دا دې چې سوی چې سړی پښتون وي مخامخ خبره کوي لیټر یې نه کوي ما ته دي وایي چې دا مسله ده ما به ورته ټیک کړی دی کې سري دا نادره کې چې کار راشي بعضې ولې دې یې کوي زه کوم بعضې کارونه چې راشي ما راوغواړي ما سره چې اوسه پورې ریزنینګ نه دی کړی جي په ښه په طریقه زه د دې شکریه ادا کوم دغه نادره په طریقه ما سره خبر وکړي دا بلډینګ دی دې کې چې کوم د فرش مسلې به ورته حل شي زما نادره ته یو دغه کړی داسې دیوالي دي منځ کې هغې کې به ورته مطلب دا چې زه کورسۍ مرسۍ به دوی خپلې ولګوي هغې کې به ورته یو حال جوړ کړو په هغې کې به مطلب چې خلک ناست دي پکې وړې کیبنې ولګوي هر چا کار به زنانو دپاره ورته ما سر یو دغه لګولې تاسو وګورئ ورسې یو کړکۍ دا د هنر نه چې دی ولګوي په ما باندې دا خو د هغه کار نه خیر بجټ چې هغوی سره څه بجټ وي که نه بجټ پاکستان کې سر بجټ کم دی لرکه دا ټول په 40-50,000 روپۍ ټیکې شوي دي خلک بره پیسې لګي کار کېږي بره پیسې نه لګي کار نه کېږي دا ما دا کیمره لګولې دا ما چاته لګولې نه ما دې خوا ګاډي ځي هلته ودرېږي په دې ټولو باندې ته زما انکم ټیکس وګوره نن زه فیرم ټیک شوه زما ته پراپرټي ټیکس وګوره بلکل ما ورکړې په دفتر مې کار نشته صرف دا یو خبره پکې ده دې چې ما له 50,000 روپۍ راکوي 1,20,000 روپۍ زه د پراپرټي ټیکس جمع کوم نه دی 11% نن انکم ټیکس که چېرې ما نی جمع کړی د هغې نه دا منها کا باقي ما ته څه پته کېږي او دې پکې راله مته چونې به م غواړي نه زه څه وکړم دلته 5 دفتر دا هغې کمپلیکس چې جوړ دی هغې پسې 2 نمبر دی زه کوشش کوم چې دا ټولې دفتر راشي او دې کې عوام به سہولت وي په کرای مې کار نشته او که سړی چې دې کرای وګوري زما ډېر سنبال کړي دله به یې ورکړم زما په دې کار نشته ګرانو کتونکو مصور حاجي صاحب تاسو به ډېر خلک اورېدلي وي الله پاک ورله ځای ورکړی دی په دې یوه لار ده ښه په یوه لار دننه تاله نادره پاسپورټ بیت المال له بیت المال سکول ورسره چې کوم دی نو ورلایف او دغه شانتي نورې دفتر هم شته د مصور حاجي صاحب د ټولو جذباتي خبرو مقصد دا دی چې یاره زمانه یو ځای چې کوم دی په 1.5 لک او په 2 لک او په 1 لک باندې په کرۍ غواړي او ما د دې عوامو د مفاد نه په نیمه ورکړی دی چې د خلکو ته سهولت وي
دا ټوټیزم نه وي دا رشوتونه نه وي په دننه چې کوم دی د خلکو کار کیږي د پاسپورټ نه به ده څه پیدا وي چې هغه 42 یا 50,000 دغه ته اخلي یا نادران اخلي. زه چونکې د پاسپورټ ډي جي صاحب نه به زه دا غوښتنه کوم چې ډي جي صاحب راشه میانځ کې پکې ځم د دې 400 یو صحافي ما یو ودنا ورکړې ما په دې جي صاحب له زه پې خپه مې ښودی شم د عوامو د مفاد دپاره دې ځان نورم تاواني کوي لیست جوړ کوې دا سهولت دی راته په هغه یو شپې راته برابرو نو دا خبره خو نه ده که نه چې دا عوامو له تکلیف ورکوي نو د دې نه بدلوي تصادم روزي د مالک مکان موقف خو مخې ته راغی او چې د مالک مکان موقف دا وي د 400 عوام به ودرېږي نه چې هغه به بایپاس ته ځي یو شړې ته به ځي یا ګاډی دی سړک دی اکسیډنټ حادثات ډېر زیات راځي نو دلته کې خو ډېر یو محفوظه ځای کې سکور ځای کې چې یو ځای کې 15 سکورټي لګي نو دلته 2 لګي ځکه چې دا جي صاحب خپل ډېر زیات سکورټي ګارډ دي دا سټینډ ته دا دوکانونو ته دا هر څه ته چې کوم دی نو او دلته چې هغه ځای نه سړی را روانېږي نو چڼ کېږي بل دا خو داسې غلط سړی وي نو په دې یو لار بوځي نو چې تختی که نه نو هلته به یو نادره او پاسپورټ دا ډېره نازکه محکمه ده ټوس دننه وښیي دا هغې سر نه ول دا کم حاجي صاحب کومې خبرې چې دي خو زه درته ووایم چې کوم سهولیات دی غواړي ولې ورکوې ولې نه ورکوم خو زما یقین نشته نو زه څه وکړم هغه تا ته طرف ته مخکې هم ناست و تښتېدلی و ټرانسفر یې کړی بیا دغه شان چل دی دا د ده په وخت کې راله دا د ده نه مخکې اډیګان نو صدیق اکبر په وخت کې وه د دې نه مخکې نعیم و هغه په وخت کې وه نه د دې نه چې کوم څلور کاله شو دلته هېڅ مسله نشته څلور کاله دې دفتر وشو ما چې څنګه شروع کړي چې یاره لومبي کې خلک راځي نو خلکو ته مسلې وي دا څلور کاله پس پکې مسلې را پیدا کېږي بار خاله د 400 خلک د پاسپورټ دفتر د دې ځای نه بل ځای کې نه مني زه پکې دومره کولی شم چې د پاسپورټ د عملې کمې مطالبې دي د جي صاحب ته وایم چې ځان ګاڼه کا خو دا مسلې حل کا او د دې ګریوان یې نیوې شمه داسې مې پې اعتبار دی نو دې کې یاره پاتې نور څه دي خو دې کې نور څه پاتې وي ته په دې خبرو باندې دغې چې دې ځای کې کم سهولت دی زه حاجي صاحب ته وایم چې نادره پاسپورټ والا لی ورکړه چې دې منیو بیا دې ځای نه پروګرام صحیح ده به دلته پاتې شي ښه مکمل او دا ځای ښه د خسر ځای دی ولې پاتې شي خو دا چا بس ښه سهولت ورته شته ده چاره وجې څه کار خو نه وي روډ دغه دی نېشنل بانک نږدې دی او یو نېشنل بانک نږدې نادران ورته جوخته زموږ خپل ځای دی بس پیري پکې خوشحاله وي دلته صحیح ده ګرانو کتونکو په دې باندې به زموږ نظر وي په دې باندې به خبرې اترې کوو والله د حکومت له دا وس ورکړي چې خپل سرکاري بلډینګونه جوړ کړي او د دې نه پکې ښه سهولیات ورکړي او په یو چت لاندې وي نه چې لرې وي خو دا خو د دی جي صاحب یو داسې کاوش دی یو داسې کوشش یې دی چې په دې کې غټ غټ مارکیټونه د جوړولی شو او نورې محکمو له چې کوم دی یا محکمو له نه سکولونه پکې جوړولی شو خلک یې ترنه غواړي دلته کې دا شاته کالج جوړ شوی د دې په ډبل باندې کرۍ ورکوي خو د هغې باوجود هم هغوی چې یاره بس دا چې هر څه پاتې دي د دې قوم خدمت وکړه نو د ده پکې ډېر زیات سبب په دې دی چې مناسب کرایه هغوی ته سهولیات او د یو چت لاندې خلکو له نادره پاسپورټ او دا هر څه ورکړي دي نور دفتر والا هم خو نو رابطه وکړي بالکل به بره چت کې هم د له جوړولي شهر ځای کې چې په دې یو ځای باندې دفتر وي نو بیا به ډېره ښه وي ډېره